الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. مخیاتونو کې تذکرہ دا خلقو دا گمراهیانو وا چې دی ګوره داسې خبرې کوي، یو گمراهی اخلي پای باندې پیسې ورکوي، دارنګه د نور خلکو د گمراه کولو هم سوچ او فکر کوي، دا غواړي چې نور دی خلق دی هم گمراه شي. دارنګه دا خلق تحریفونه کوي، خبره چې ورته وکړي نو دی وایي مونږه واورېدو، مونږه پټ وایي مونږ نافرماني وکړه، تا ته چې وایي ته واوره نو ورپسې پټ وایي غیر مسمعین ته دې کوڼ شي. دارنګې راینا وایي په هغې کې جبې تاوي. دا د دې غلطې خبرې غلط کارونه وو. ایمان په ډېرو څیزونو باندې دی نه راوړي، لږ څیزونه مني نو الله پې لعنت کړلی. الله دی ذلیله کړلی، دنیا کې هم که دی قلار نشو نو الله وی تباه به کم. قیامت کې د دې تباهی چې ایمان نه دی راوړی خو څه شک نشتی. الله رب العزت د طرف نه بیا یو عام قانون چې هغه اټل قانون دی چې په هغې کې څه رد و بدل نه کېږي، دلته هم وایي بیا ورپسې رستو به هم راځي د آیت ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، چې الله شرک چرته نه معاف کوي، قانون دا دی چې نه معاف کېږي. د دې نه علاوه چې څه دي کو وغواړي نو الله به معاف کړي، کنې سزا به ورکړي، لیکن شرک چې چا کړلی نو دا نه معاف کېږي. بیا تذکره د دې وخت خپل ځانونو صفتونه مه کوئ، د خپل ځان لوی مه بیانوئ، خپل ځان پاک پاک مه ښکاره کوئ چې زه یې ډېر پاک سړی یم، زما په لمن باندې وایي مونځ کېږي. دې ځینه د هغې نور خباستونه ذکر کوي. دا خلک داسې دي چې دی ګوره په جادو منترو باندې د دې ایمان دی، دی ګوره سحر او کهانت باندې د دې ایمان دی، هغه بېدینو خلکو باندې چې هغه کعب ابن اشرف دی، حیی ابن اخطب دی، په هغې باندې د دې ایمان دی. دا ګوره په نظام طاغوتی باندې طاغوتی نظام دی منی، دی جادو منترې منی، او دا داسې خلق دی چې د مسلمانانو د کافرو مقابله کې وی د کافر خدي ته وی کافر هدایت والدی. دا کعب ابن اشرف او حیی ابن اخطب د جنگ احد نه رستو مکې ته لاړو، هغې له یې څه تسلي ورکوله، خبرې کولې چې خیر دی دا خو داسې کېږي، نورې خبرې کولې. د خپل طرف نه وته د امداد خبره وسره هم کوله چې موږ به ستاسو تعاون کوو، امداد به کوو. هغې ورته وی چې ستاسو نه څه تپوس کوو چې دا موږ په هدایت یو که هغې په هدایت دي.
نو دې تپوسو کوي تاسو څه کار کوئ؟ وی موږ ګوره د بیت الله صفائی کوو، حاجیان راځي د هغې خدمت کوو، اوبس کوو خلکو باندې، موږ دا کوو دا کوو دا کوو. هغې ګوره دا بیت الله پرېښودی دی، کعبې پرېښودې تللې تې، او موږ ګوره خپلولي ساتو دا کوو. دا څو خبرې ورته وکړې، هغه وویل چې د مسلمانانو نه تاسو زیات ښه یئ. دغې کافرو ته وي دا داسې بېدینه خلک وو. کعب ابن اشرف وشو ورسره څه وروستو د دنیا کې هم تباه، آخرت هم تباه. حی ابن اخطب و هغه هم داسې د هغې تذکره کوي دې ځای کې. الله وایي دا خلک دي چې الله پې لعنت کړلی، او چا باندې چې الله لعنت وکړي، لعنت پې کوي، نو د هغه دپاره بیا مددګار څوک نه وي. بیا تذکره به د دې کوي چې دی لکه څه حصه ورکړی شي د بادشاهت نه، د اختیاراتو نه، څه مال و دولت نه، دا به د خلکو تقسیم کوي، نو دی تقسیموي نه، چاله خس نه ورکوي. او دی ګوره حسد کوي، حسدیان خلق دی. دا هغې تذکره به کېږي. نو الله رب العزت آخر کې د دې آخري انجام د قیامت په ورځ باندې ذکر کوي چې جهنم ته به ځي. هلته کې چې کله د دې دا سرمنې سکروټه سټکوری شي، نو دغه سرمنې به ترې لرې کي، نور هغه لاندې خیګونه به راښکاره کي. د عذاب تذکره کوي د دې برخلاف د مؤمنانو تذکره به کوي. بیا مؤمنان هغه خلق دي چې د هغې دپاره جنت ته نهرونه دي، همیشه به په هغې کېږي، بیبیانې پاکې ساتلی شوي، سوری د همیشوالي، هغې تذکره به کېږي. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ای ته خبرې دا کسانو د حال نه چې ورکړی شوی دی ته څه حصه د کتاب، څه لږ غونته کې څه کتاب وله ورکړی شوی دی، څه لږ غونته کې نیمګړی مولا دی. وي یؤمنون بالجبت والطاغوت، نو دی ایمان راوړي منی، د دې ایمان دی په جبت باندې او په طاغوت باندې، په جادو باندې او په منترو باندې، د دې ایمان دی په شیطان باندې، په ساحرانو باندې ایمان دی، په نظام طاغوتی باندې ایمان دی. ویقولون دی وی للذین کفروا کسانو ته چې کفر یې کړلی، دا کسانو باره کې چې کفر یې کړلی، هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا، دا کسان دا کافر چې دا ښه هدایت والی دي، دا کسان نه چې ایمان راوړلی په اعتبار د لارې په اعتبار باندې دا کافر وایي ښه دي. چې کافر ته څوک ښه وایي نو څه به د چا سره چې د چا مینه محبت وي، نو د هغه سره حشر به هم بیا د هغه سره کېږي. الله وی اولئک الذین لعنهم الله، دا کسان دي چې الله لعنت کړلی په دې باندې. ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا، او چا باندې چې الله لعنت کوي نو چرې به ونه مومې ته د هغه دپاره څوک مددګار، څوک مددګار به نه، ناصر به نه، نصیر به نه. مخکې د لعنت خبره پرې موږ کړوه. الله رب العزت کولی شي، الله وایي تاسو پې لعنت کوئ نو هغې باندې لعنت کولی شي، لیکن ما پرون ویلو چې خاص یو تن به نه، شخصي طور باندې لعنت به په چا باندې نه کوي، پلانکي باندې الله لعنتي. هغه سړی چې هغه مړ یو په کفر باندې مړ یو، دا خبره یقیني بیا ویلی شي. لکه فرعون دی مړلی او په کفر باندې مړلی، نو هغه باره کې ویلی شي چې او په ده باندې د الله لعنتي. دارنګې نور قارون شو، حامان شو، شیدات شو، بل شو زمونږ یې دور
د دې امت کې چې مخ کې چا مقابله کړلی فرعون دا ابو لهب دی ابو جهل له وغیرہ وغیرہ عتبہ شیبه وغیرہ دي ایت ویل شي انور عام خبره کول شي چې څوک دروژن دي الله دې په لعنت وکي باغی باندې دې لعنتی یا څوک ظالمان دي باغی دې د الله لعنتی وغیرہ وغیرہ دغه سي څوک چې کافر یا الله دې په لعنت وکي نفل اولئک الذین لعنهم الله دا کسان چې الله په لعنت کړل ومن یلعن الله چا باندې چې الله لعنت وکي نو لن تجد له نصيرا ونمت داغه لپاره څوک مددگار ام لهم نصیب من الملک آیا شته د دې لپاره صبر د بادشاہت نه د ملک نه د اختیاراتو نه کدل اختیارات پلاس کې ورکی نو فیض الله یوتون الناس نقیرا په دغه وخت کې دی باور نه کی خلکو ته په مقدار د داغ د کجوري داړو کی پرم نا خبر ویل شي ال دغه فتیل راغلو فتیل ما ویلو کجوري بمبد چې دا په دې بمبت کې یو چونی په دغه چون کې دنه یو تار پروتي هغه ته فتیل وای دا عربو کې استعماليږي فتیل بدلم درنه کم وای فتیل کمه بونه کم معمولی دا نه فتیل هغه کله چې سړی په دې وړي په دور کې یخ کې خوداسي نه کیږي او یخ کې سړی بیا لاس ډیر سقا کې نه الب کیږي نو کله چې دا ورغه په غوته باندې اومګي په دې کې میچي جوړی شي نا میچي تم د خیره میچي جوړی شي هغه تم فتیل وای نقیر ما ویلو دغه بمبته دغه چون په الټه سړ باندې یو داغ غونته کی بعضی کې یو ټکه غونته کی لګوړې جوور غونته کی ځای هغه ته نقیر یو سوري تم وای نو دا معمولی دغه سوره ده معمولی دغه کندو غونته کی ده دغه ته نقیر وای ایو قتمیر راضی سورته فاطر کې بیا هغه نری پوسټه کې ته وای د پیازو د غټ پټونه چې په دې منځ کې یو نری پوسټه کوي اپ دغه کیمی کجوره کیمی خو عام طور باندې د کجوره هغه ته ویل کېږي قتمیر ام یحسدون الناس آیا حسد کوي دا خلق د خلکو سره سره مطلب صحابه سره کوي پیغمبر سره حسد کوي مسلمانانو سره حسد کوي علامات الله من فضل پاسمان چې الله ورکړي دي له خپل فضلنا فقد اتینا آل ابراهیم الكتاب نو یقین ورکړو مونږه آل ابراهیم له کتاب والحکمت او حکمت واتینا ملکا عظیما ورکړل مونږه اغه له بادشاہی لویا بادشاہی د ابراهیم علی السلام دانګه دي مسلمانانو دا غټ بادشاہی ده کنه آل ابراهیم علیہ السلام آل چی گورے نسم رب کے انبیاء علیہ السلام راغلی دا ابراہیم علیہ السلام پا بل طرف بانے چی گورے دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اٹول مقابلہ کی خواہ آئے اٹول نوچتے فمنہم من آمن بیہی نو بعض دے خلقوں نے ایمان راوڑ پا دوانے په دې کتاب باندې ایمان راوړ په پیغمبر ایمان راوړ من صدان هو او بعض دې خلکو نه هغه دي چې هغه انکار کوي واوړې د پیغمبر نه د کتاب نه وکفا بجهنم سعیرا کافی د جهنم د پاره د سوزولو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي بیا آیاتنا زنګ پیاتونو باندې سوف نسلیهم نارا خامخا داخل بکم دین ر جهنم تا کلما نسجت جلودهم کله چې سټکره بشي سرمنی ددی بدلناهم جلودا غیرها نو بدلی بکومگا د دې سرمنه د دې نالاو نورې نو سبې بدلناهم جلودا غیرها بدل کې ورکومگا دیلا سرمنه د دغه نالاو کم چې لپاسه سټکو رشي دین هغه سرمنه به هغه به لری کو اسکاره به لری کو نو کله چې دا غټ خېږي نیولای نو کله چې دغه خېکته لری کې نو بیا غ معمولی ګرمواله نه برداشت کیخه
نو چې کله داسې شي دغه سکاره ترې لرې کې نو چې کله هغه لاندې ښکاره شي که نه نو هغه به بیا ډېر نازکي نو بیا به دې چغې وباسي لیسوق العذاب دې لپاره چې وسکي عذاب ان الله کان عزیزا حکیما یقینا الله دې غالب حکمت والا دا د دې عذاب دی دغه د دې کارونو حسد یې کاو عام خبره مشهوره ده الحسود لا یسود وی حسدګر سړی کامیابیږي نه حسد چې څوک کوي نه کامیابیږي د سودمن کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الحسد یاکل الحسنات حسد نیکی داسې خوري داسې سیزي کما تاکل النار الحطب لکه څنګه چې ور خشاک لرګي سیزي دا وجه په چې حسد دی نو ځان په خپل باندې ویلي کوي ښه دی چې حسد کوي نو په خپل باندې دی وده نه کوي ښه د بدن وده نه کوي ولې هلته کې خبره ټول د زړه ده که نه زړه بادشاه دی زړه خفه دی په څه باندې په دې باندې چې دې پلانکي سړي سره ولې الله دومره مهرباني وکړه دومره مال یې وله ورکړه دومره دولت یې وله ورکړه دومره وله علم ورکړه دله پیغمبري ورکړه دی مسلمان که دیله کامیابي ورکړه په دې باندې خفه کېږي که چې کله خفه شو نو دی د ده زړه خفه دی نو دی بدن بیا ترقي نه کوي او د د اعمالو په لحاظ سره هم د عمل سوځي نیکی سوځي د حسد د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ایاکم الحسد ځان د حسد نه ساتئ ښه حسد ډېر ناکاره شی دی ځان دې ساتئ نو بیا ورپسې فرمایي چې ان الحسد یاکل الحسنات دا حسد چې دی نیکی خوري کما تاکل النار الحطب لکه څنګه چې په ور باندې نیکی سوځي دا په ور باندې لرګي سوځي خشاک پې سوځي خشاک سیزي ور نو دا د جهنمیانو تذکره وه د دې لپاره به دغه حالي چې دې دغه حسدونه کوي دغه کفر کوي علاوه دغسې سزا به یې سکروټه کېږي به سرمنې او بیا به هغه موږ لرې کوو ته دې لپاره چې عذاب وسکي الله دې موږ ټول وساتي والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل سندخلهم جنات خامخا داخل وکړو دوی لره جنت ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه وی په هغه کې همیشه همیشه د همیشګري ده بیا پکې راوتل نشته د جنت نه لهم فیها ازواج مطهره د لپاره په دې کې به بیبیانې پاکې ساتلې شوي پاکې به نو د هر څه نه پاکي د ګندګۍ نه پاکي ظاهري ګندګي نه هم پاکي د باطني ګندګیانو نه هم پاکي ظاهري چې څومره ګندګیانې دي خلکو له چې کرکه ورځي دی هغه شی پکې نه هغه ټول پاتې خبره خلاصه ده دنیا کې خو چې ګورې نو ګند دی که کله زنانه چې دي نو هغه خو ځان له یو استاذ و هغه ورته وایي ښځه مې ناجوړه ده طالب ورته وایي هغه وایي قراره کښېنه وایي دا ښځه دا بوټی داسې دی دا به ناجوړه همیشه به ناجوړه نو کله په سر دړي کله په خپو دړي کله په څه دړي کله په څه دړي کله به یو څه کله بله یو بیماري کله بله بیماري که نور څه نه نو د خپله بیماري خو یي که نه ازواج مطهره بیبیانې پاکې ساتلې شوي هر قسم ګندګیانو نه لاړې خراج کې توکاڼې یو څه بل څه دا هېڅ شی به نه وندخلهم ظلا ظلیلا داخل به کړو دوی لره سورې د همیشوالي ته همیشه دپاره به سوری سوری مطلب ځای د آرام به جنت چې دی نه هغه ځای د آرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایه لا حر ولا قره نه پکې ګرمي او نه پکې یخني داسې ښکلی موسم به الله یې زموږ نصیب کړي دې نه وروستو بیا بل باب شروع کیږي او انشاءالله بیا سبا ووایو ترجمه موږ ابرزم پرون نه وکړي هغه ځینې وایو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل
هغه سلور څلوېښتم نه دی. الم تر الی الذین اوتوا، ای ته خبرې دا کسانو د حال نه چې ورکړی شوی د څه حصه د کتاب، یشترون الضلالة اخلی دی ګمراهۍ لره، ویریدون غواړي دي ان تضلوا السبیل چې تاسې دوی ګمراه کړي د نیغې لارې نه، تاسې دوی هم ګمراه شئ. والله اعلم باعدائکم، الله ښه پوهېږي، ښه پوهه دی، ښه پېژني ستاسو دشمنانو لره، ښه پوهه دی ستاسو په دشمنانو باندې. وکفا بالله ولیا، کافي دی الله کارساز، الله دوست. وکفا بالله نصیر، او کافي دی الله مددگار. من الذین هادو، دا کسان نه چې یهودیت اختیار کړل، یحرفون الکلم عن مواضعه، بدلی کلمو لره د ځایونو د هغې نه، ویقولون وایي سمعنا وعصینا، موږ واورېده او موږ نافرماني وکړه. واسمع، وی واورا غیر مسمعین شدید تو کن، واسمع غیر مسمعین، واورا مړ شي یا واورا کون شي یا واورا الله تا ته اړوان اورئ. ورائنا ورائنا وی لیم بالسنتهم، تاوی پدې باندې جب خپل وطانن فی دین، او تانې لګی په دین باندې، په دین اسلام باندې تانې لګی. ولو انهم قالوا، کچره دې خلکو داسې ویلې وې سمینا موږ واورېدو، اطعنا موږ تابعداري وکړه، واسمع ویلې غیر مسمعین وسره نه ویلې، وانظرنا ویلې، راینا نه ویلې، لکان خیر لهم، نو دا به غوره و د دې دپاره، واقوم سیده کوونکي به د دې سیده کوونکي به دې لره. ولکن لعنهم الله بکفرهم، لیکن الله لعنت کړلی په دې باندې په سبب د کفر د دي. فلا یؤمنون الا قلیلا، نو ایمان نه راوړي دي مګر ډېر لږ، یا ایمان نه راوړي دي مګر ډېر په لږو څیزونو باندې. اولئک یا ایها الذین اوتوا الکتاب، اے کسانو چې کتاب ولورکړی شوی دی، ایمان راوړئ په هغه څه باندې چې نازل کړلی موږ، مصدقا لما معکم، تصدیق کوونکی دا کتاب د هغه څه چې ستاسو سره دي. من قبل ان نطمس وجوها، مخکې د دې نه چې موږ به وران کړو مخونه، فنرد علی ادبارها، نو کو به دا په شان د شاګانو د دې د سټونو د دي. یا مخکې موږ ویلو ان نطمس وجوها، ذلیله به کړو موږ مخونه، مخورس خلق د دې کې چې کوم مخورس خلق دي هغه به موږ ذلیله کړو، فنرد علی ادبارها، نو هغه به داسې ذلیله به شي لکه سړي چې مخ وران شي او هغه په سټ تی جوړ شي د مخ نه. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، او یا به لعنت وکړو موږ په دې باندې لکه څنګه چې لعنت کړی موږ په هغې هفتې والو باندې. وکان امر الله مفعولا، او کار د الله دی کړی شوی. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، یقینا الله بخنه نه کوي ان یشرک به، الله نه بخي چې شرک وشي د الله سره، ویغفر ما دون ذلک، او بخي علاوه د دې نه، یا ښکته د دې نه، لمن یشاء، چا دپاره چې وغواړي. یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. حقوق العباد هم نه معاف کیږي، لیکن که الله یې وغواړي نو معاف کوي، او هغې دپاره بیا بله لار ګوري که نه، چې الله رب العزت د یو سړي دپاره دا فیصله کړي چې نه دی به جنت ته ځي، نو د چا چې په ده باندې حق دی قیامت پر ورځ به هغه راوغواړي، وایي تا ستا په ده باندې ستا حق دی، نو دا ورته ته معاف کې، نو په څه معاف کې؟ هغې زه خو نه معاف کوم. الله وایي تعالی هغه ځای کې په جنت کې دغه بنګله دله درکم، معاف به یې کې. دی وایي چې زه جنت ته ځم، زه چل کوم په دې باندې، دی دې هم لاړ شي، زه هم لاړ شم. نو دا سړی به وایي یا الله ما معاف کړلی، هغه بنګله چې ما راکې که نه بس ما معاف کړلی. الله به وایي ځه، هغه ته به هم وایي تم جنت ته ځه، دی بل ته به هم وایي تم ځه، دواړه معاف کړي. حقوق العباد په دغه طریقې باندې چې کله الله وغواړي نو کېږي به، خو الله مخکې راضي کول غواړي. ګورئ ومن یشرک بالله، څوک چې شرک کوي د الله سره، فقد افترا اسما عظیما، یقینا جوړ کړلی په الله باندې دروغ لوی، ګناه لوی د ځان لپاره ګټل جوړ کړی دی. الم تر الذین یزکون انفسهم، ته خبرې دا کسان د حال نه چې پاکي بیانې خپله، یزکون انفسهم خپل ځان غټ غټ کې ځان پاک پاک کوي. بل الله یزکی من یشاء، بلکې الله پاکی چاله چې غواړي، ولا یظلمون فتیلا، او ظلم بنه کوي په دې باندې په مقدار د تار د کجورې د اډوګي. انظر کیف یفترون علی الله الکذب، وګوره څنګه جوړوي دا خلک په الله باندې درو. وکفا به اسم مبین، او کافي دی دا دروغ کارا. وکفا به اسم مبین، کافي دی دا دروغ ګناه کارا دا غټ ګناه دی.
اس خلق دروغ وای. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ایت خبر دا کسان د حال نه چې ورکړی شوی دی ته صحیح څه د کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، دی ایمان راوړي دی منی په جبت او په طاغوت باندې، په شیطان او په سرکشی باندې، په جادو په منترو باندې. بالجبت والطاغوت، په جادو منترو باندې د دې ایمان دی. و یقولن دی وی للذین کفروا، دا کسان مبارک چې کفر کړل، ها اولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا، چې دا کافر دا ښه هدایت والی دا کسان چې ایمان راوړل په اعتبار د لارې. اولئک الذین لعنهم الله، سوچ داسې خبره کوي نو الله په لعنت کړل. ومن یلعن الله، چا باندې چې الله لعنت کوي، فلن تجد له نصیرا، نو بنو می ته دا پاره څوک مددگار. ام لهم نصیب من الملک، آیا شته د دې لپاره صبر خد بادشاہت نه. فیصل لا یوتون الناس نقیرا، په دغه وخت کې دی باور نه کی چاله خلق لا په مقدار د داغ د کجوري داړو کی دلکه ورکه دا واخلا د کلی باندې به ته تقسیمه د ځان لم چاله خص نه ورکه ښا دا ختمیږي بیا. ام یحسدون الناس، آیا دا خلق حسد کوي د خلق سره، پیغمبر او صحابه او مسلمانانو سره، علاماتهم الله من فضل، پاغس دا غس د وجنا چې الله ورکړلی دی د خپل فضل نه، دا خو الله ورکړلی. دا عرب چې خشي دي نو دې وجبان چې هغه کې حسد نشتی ښا، نه چا سره یو شی ویني نه خوشاله شي مبارکي ول ورکی بارک الله فیک، ولا تعالی پرې کې نو برکه کله ماشاءالله وای. از موږ خلق الا دا دومره شي، دا دومره زمکا، دا دومره بنگلا، دا دومره کورا، دا دومره پټه، دا دومره گاډه، دا دومره پلان کې شي، دومره پلان کې دا دومره خولي جامې چا باندې نه پیرزونو، زمون خلک په نور سکی. ام یاسودون الناس، آیا داخل حسد کوي د خلکو سره په سمای چې الله ورکړلی دی د خپل فضل نه. نو ته یا دته مبارک شي الله مالم راکی الله تعالی هم درکی کړه. فقد اتینا علی ابراهیم الکتاب، نو یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام له کتاب حکمت ول ورکړو، اتینا ملک عظیما، ورکړو موږ هغه بادشاہي لویا. دا لویا بادشاہي ده کنه، سړی د کتاب سره د قرآن سره تعلق ده. فمنهم من آمن به، نو بعض خلکو نه هغه چې ایمان راوړل په دې باندې، او منهم من صد، نو بعض دین هغه چې واغوت د دینه. وکفا بجهنم سعیرا، کافی ده جهنم د پاره سوزولو. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کفر کړي په آیاتونو زمونږ، سوف نسلیم نارا، خامخا داخل بخو دی لره جهنم تا. کلما نضجت جلودهم، هر کله چې سړکوره بشي سرمنی ددی، بدلناهم جلودا غیرها، نو بدل کې بور کو موږ دی له سرمنی علاوه دا غین یذوقوا العذاب، دی پاره چې وسکی عذاب. ان الله کان عزیزا حکیم، یقینا الله دی غالب حکمت والا. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړل عمل صالح کړل، سندخلهم جنات، خامخا داخل بکو دی لره جنتون ته چې به ګلاندې داغه نهرونه، خالدین فیها ابدا، همیشه په دې کې همیشه. لهم فیها ازواج مطهره، د دې لپاره به په دې کې بیبیانې پاکي ساتلې شي. وندخلهم ظلا ظلیلا، او داخل بکو دی لره سوري د همیشوالی ته. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.